السلام علیکم ویور دا یو بل میسج تاسو سره زه د کوم ډیسکس کوم هغه دا دی چې کله هم تاسو پی ټی سی ایل یا لین لاین چې کوم نیټ چې دی تاسو یوز کوئ او دغه یوز کولو ټایم کې تاسو کمپیوټر هینګ شي ٹھیک شو هینګ کېدو مطلب چې تاسو ماوس موومنټ ختم شي هر څه بند شي نو تاسو کمپیوټر ما شټ ډاون کوئ ٹھیک شو جست خپل وای فای یا تاسو روټر چې کوم بټن دی هغه پریس کړئ هغه لږ سات له بند کړئ او د جست یو 2 منټس لپاره صبر وکړئ او دوباره روټر بټن پریس کړئ تاسو کمپیوټر به کولاو شي دا هم د هیکینګ یو نوی سورس نه خو نه دی زوړ دی کافي چې چا چې نیټورکینګ کړی او پوهیږي په هغې ته دې په باره کې کافي علم شته نو دا یو هیکینګ یو نوی پروسس شروع شوی خو یاد ساتئ چې دا هیکینګ چې دی دا صرف دغه په سورس باندې کېږي کوم ځای کې چې کیبل لګېدلی ټیک شو جي کوم ځای کې چې وای فای لګېدلی یا مطلب تاسو په سیګنلز باندې خپل ډیټا ریسیو کوئ په هغې کې دومره چانسز د دې نه وي کوم ځای کې چې کیبل لګېدلی او ستاسو کمپیوټر هینګ شو نو هینګ کېدو سره کمپیوټر شټ ډاون کوئ مو ضرورت نشته د هغې جسټ وای فای یا د روټر بټن پریس کړئ او یو 2 منټس ورته ویټ وکړئ او خپل کمپیوټر چې دوباره هغه روټر بټن پریس کړئ تاسو کمپیوټر نارمل موډ کې واپس راشي دا د هیکینګ یو نوي سورسز چې دي هغه سټارټ شوی دی او کافي ځایونو کې لکه یو ځای دوه نه کافي ځایونو کې داسې معلومات چې دي هغه هیک کېږي او داسې د کوم ځای کې چې کیبل کنیکټډ وي هغه ځایونو کې کېږي ادروایز وای فای او دې کې د هغې چانسز مطلب د هغې پرسنټیج چې دی هغه ډېر کم وي شکریه خپل خیال ساتئ او د دې د ټول اهم پوینټ کوم چې ما تاسو سره ریز کو چې په دې کې دغه د ذریعه چې ده کیبل یوز چې دی هغه پکې ډېر اهم دی د وای فای په ذریعه یا آنلاین تاسو اکاونټ راوتل هغه بیا نور ذرایع کېدای شي خو لکه جست په کیبل چې کله تاسو کنیکټډ د سیسټم سره پی سی یا لیپټاپ سره هغه هینګ شي نو هینګ کېدو لپاره جست وای فای یا نیټ تاسو لږ سات له بند کړئ او 2-3 منټ صبر وکړئ تاسو هر څه به واپس راشي ټیک ده چې کمپیوټر بندولو یا ریسټارټ کولو ضرورت نشته دا د هیکینګ نوي سورسز چې دي هغه ریس کېږي شکریہ